اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمونږه جامع مسجد ابو ذر غفاری رضی الله عنه چینارو دره د مولانا فضل الله صاحب جماعت دا اوس بناتو لپاره مدرسه جوړه کړه او دې کې چې کوم دی اوس د سټیپل حال 300 جنکې کې او بس پټېدو انتظام یا نشته بس ایندا ترپلم پر اچولې 300 جنکې نو اندازتاً په سونو جنکې چې کوم دی قرآن ترجمه سره چا ختم کړی چا ناظره سره چا د حدیثو جنت کالی دا کتابونه ویلي نو ډېر زیات او قرآن پاک ترجمه هم پکې شي د دین یوه اشاعت د دغه هغه نه شي البناتو مدرسې نه شي لکه مونږ په معاشره کې چې کوم دی هغه ډېر کمای دی نو د جنکو تعلیم هغه نو دغه مدرسه باندې د برې علاقې د چینارو درې ټول خلک چې کوم دی دلته دوی چې کوم دی هغه د علمه ده او کور والی او اته درجې ویلي او الله تعالی ورته دا غږ کړی دی چې دا دین د دوی نه ښکږي خوارږي مولانا صاحب اسلامي مدرسه کې استاد دی ماسپښین بیا هلته جمع او تبلیغ او اشاعت کا د اسلام هغه کور والی هم دي ځای نه چې کوم دی په سونو تعداد کې خلک قرآن شریفونه ختم کړي او سونو ته ختمي ټول محیر حضراتو ته زړه اپیل کړم چې برای مهرباني چې په دغه مدرسه کې البناتو مدرسه کې زړه اخلاص کومک وکړي مولانا صاحب هم یو دوه خبرې وکړه کې خیر دی چې دغه البناتو باره کې چې یو حدیث شریف وړاندې کړه. ماشاءالله موږ ملګري نور ضمیر صاحب چې کنه ډېر ښایسته خبره ماشاءالله وکړه او دا چاهتو چې موږ مسلمانانو ته دا خبره چې دا مخې ته وړاندې کړو چې الله پاک نن موږ باندې څومره احسان وکړو یو وخت داسې و چې موږ د بوډایګانو زنانو بچ د کنه منځونه نه وزده اللهم ان بینه وزده او موږ سړي چې دي کنه دا داسې طریقې نه د غسل د فرض نه نو خبر اوس الله پاک لوړګي باندې الحمدلله پاکستان باندې ټول دنیا باندې داسې وخت راوست چې اوس الحمدلله لوړګي غوندي علاقه کې چې په ټول علاقه کې یو مولانا اوس الله پاک د سړو مدرسې خو څه چې اوس الله پاک د خزو د جنکو مدرسې چې کنه الله پاک داغه ترتیب او تنظیم الله پاک وکړو اوس الحمدلله ولړګي کې نورم داسې ډېر مدرسې ټول مدرسو سره موږ تاسو تعاون کوو غز موږ تاسو خپل مدرسې دي اوس داس موږ تاسو چې ناروب سره باندې